بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترم مسلمانانو ورونو، د بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات فضایل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هم یو اهم کار شروع کولو، د هغې نه مخکې به بسم الله وویله، او بسم الله ویل دا سنت دي، او چې د کوم کار په شروع کې بسم الله وویلی شي نو هغې کې برکت وي او هغه د شر نه خالي وي. امام ابن کثیر صاحب په تفسیر ابن کثیر کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت نقل کوي. ارشاد فرمایي چې کوم انسان دا غواړي چې هغه د جهنم 19 فرشتو نه الله بچ کړي، دته نجات ورکړي د جهنم نه، نو دی بسم الله الرحمن الرحیم وایي. ځکه د بسم الله الرحمن الرحیم حروف چې کوم دي هغه 19 دي، یعنې یو حرف به دا ډال وي د فرشتي نه د بچ کېدو لپاره.